حدیث پریم یلو انک علی کل شیء قدیر و بعد بمخت سیلیو سپدی کې زدی بدی سے په طریقې بن رواني اتلو فيها تلو البدی وان لم يدرك الضالع شأو الضليع حدیث پریم یلو صحیح ده حاوزت فذاکرته بما قیل چې به مې هغه خبره ورته وریاده کړه چې کومه یلی شي د هغه دی فی من د هغه چا په باره کې الفه چې کتاب ولیکي که نه هغه په باره کې خلکو دا خبره کړې بین کلمتین چې دوو کلمو په منځ کې ونظم بیتا او بیتین یو یا دوه نظمه یا بیتونه جوړ کړي صحیح ده که نه هماغو خلکو خبره مې ورله وریاده کړه د دې خبرې ورېدولې نه څه مقصد چې دا خبره مو ته وریاده کړله مطلب دا ده که نه چې هوښیارانو ویلي دي چې من سن فقد استهدف کم سړی چې کتاب ولیکي هغه د خلکو هدف وګرځي که ښه کتاب ولیکي که نه نو بیا ډېر کسان به د سره حسد او کینه شروع کړي چې وګوره د کتاب لیکلی د مونږ کتاب نه مخکې لاړو دې وله کتاب شهرت ډېر حاصل کړو نام یې حاصل کړو مونږ خو څه کې نه یو بیا به تا خلاف ډېر څه وکړي او که بیا داسې شو چې صحیح کتاب دې نه وي لیکلی که نه بیا به در باندې خلک اعتراضات کړي چې تا ته کتاب لیکلی څه ضرورت و بل څه کار به دې کولی ته ولې لیکلو یا دې میدان کې دنګې ځان مه دنګه بیا ونه دنګې ځان وګوره که ښه واکې بیا دې څوک نه پرېږدي که نه که کمزوره راشي بیا در باندې پاسه نه خال خېجي په خپو دې دنیا نظام داسې دی نو ده که ته یې که نه شي چا پروا نه لري ښه کار کوه بس ځکه چې من سن فقد استهدف هدف به ګرځي خلکو پرېږدي دي نه خو ته به خپل کار کوې که نه چې کتے بونگتے رہیں گی کاروان گزر ته چلا جائے گا سپي به ټغي خو کاروان به تېرېږي که نه علم کاروان نه ته به خپل ځان جاري ساتي د چا په خبرو پسې روان شي جریان به دې ختم شي وبدرېږي که نه زمانې رفتار به درنه روانې ته به ودرېږي چا خبرې ته به سوچ نه نیسي صحیح ده خپل کار جاري ساته او څومره چې هوښیاران کسان دي چا خبرې ته غوږ ډېر نه نیسي ځانونه یې کوڼ کړي دي ځکه چې کوڼ نه کړي ځان خلک ډېر دلخراشه خبرې کوي زړه دې زخمي کوي غوږونو کې دې داسې نوځي لکه چې زغي څه ورناباسي نو ځان پروا به نه ساتي دو خبرو چې واستقلت من هذا المقام الذي يحار الفهم چې زه د دغې مقام نه مې شوه کړله استعفا مې طلب کړه چې یارې دې کې خو سړي فهم هریانېږي استقال چې شتل شي استعفا طلب کولی تیل شي ښه که نه استقال منه طلب الاقال چاته وایي چې دا کار رشم کول ما پې که معذرت دله کوم ښه که نه دي تیل شي چې داسې ځای نه مې مات شو غوښتو مفي مې غوښتل لکه هغه وتل چې کتاب ولیکې ښه به شي ما چې نه شو کولی دا کار ډېر مشکل کار دی ویفرط الوهم او وهم پکې چې شه کېږي تیزېږي فرط پکې کېږي که نه افراط مفرط نه وشي ویصبر غور العقل او دا خو داسې مقام دی چې دلته کې د عقل ګهرایي ناپ کولی شي زمیلی شي امتحان یې کېږي صبر چې شتل شي سین سره شي چې د سونا ولیکي که نه سونا ولیکي به پته لګي چې دې کې څومره اوسپنې شامله ده صحیح ده او که نه د کوټ او خیره پکې شته که نشته نشدي کې د عقل وله ګهرایي معلومولی شي کتاب کې چې د مصنف کتاب وګوري پته لګي چې د سړی څومره ذهین دی او څومره نه دی ذهینه سړی فوراً پته لګي او که ذهین سړی خو ډېر په فونک کر قدم رک کر لیکېږه نه که چې ته بیا ناپویه کس وي که نه هر چا باندې فتواګانې لګولې هر سړی بوله ګمراه لګي که نه صرف ځان بوله متقي وي ټوله دنیا وله مشرکه ښکاري کسې نو دا عقل وله ګهرایي سړي معلومېږي چې د څومره تنګ نظره دی څومره تنګ ظرف انسان دی اوسیو ظرف نه دی نه غور العقل غور چې تل شي عمق تل شي قعر عقل عمق العقل ښه که نه فمن یأتیکم بماء معین قرآن کې شته که نه ان اصبح ماؤکم غورا صحیح ده غور وکړه لکه یعنې غوپ پکې لاړ شه ډیپ جاؤ ډیپ میں صحیح ده ډیپ میں جاؤ انګلیش ټکه ده که نه چې ګهرایي کې لاړ شه ښه پکې ډوب شه نه یعنې ښه پکې ورناوځه ټیک شوه نو دا خبره ته کوي چې ما ځکه تېنه مخته وروسته شمه 6 و 5 مې وکوښه وتتبین قیمة المرء فی الفضل او د داسې مقام دی چې دلته کې د سړي وله په فضل کې قیمت ښکاره کېږي څومره فاضل دی او څومره فضول دی صحیح شه ویضطر صاحبه
الی ان یکونه کحاطب لیل او د کتاب لیکونکي سړی داسې ګرځي که نه دی خبرې ته محتجیږي چې لکه د شپې ټیم کې چې شکی لرګي روټولی پته نه لګي چې منګور پکې راوالي زه نه ځای کې رسۍ په ځای شپې ټیم کې چې شه روټولی خو پکې ډېر ګند سند روټولوالی شي کتلی خو نه شي که نه دا داسې کار دی کتاب د لیکلو رد په یا بیس پکې ټول جمع کړلو صحیح ده که نه کله کله خلک کتاب لیکي که نه بیا پکې ګډې وډې جمع کوي د شینل شي رطب وه یا بیس رطب لانده تل شي یا بیس منه وچ لوند وچ تا خو هلکه ټول لانده وچ لرګي دې را جمع کړي دي بنې سلن پخایې ټول وچ را جمع که دومره نه پوهېږي ښه ده نه پوهه ده ځکه که نه داسې کار یې وکړو نه کتابه کې کله څو داسې لاندې وچې خبرې سره به نه هغه بس بیا صحیح نه شو که نه ښه خبره نه ده ځنه خلک یې چې دغه محدث صاحب هم په کتابه کې رات و یابس حدیثونه جمع کړي دي منه ځنه داسې حدیثونه چې کلام پکې ډېر وي ځنه صحیح وي داسې به نه کوي نو چې دا خبرې مې ځکه غوره نه کړي ځان ته چې دي کې خو سړی د شپې ګردونکي په شان ګرځي خاطب اللیل په شان دي صحیح ده صحیح ده نه هلته کې صحیح او فاسد شی پکې جید او ردي شی پکې جمع کوي صحیح ده که نه نو ځکه پکې سړی خاطرې کې غورځي و جالب رجل و خیل نو اخ سړي په شان دي ګرځي او جالب رجل جالب چا تیل شي جلب کول جلب چی تیل شي واخیا جلب جلب چی تیل شي پښتو کې الجلب ممنوع اكو درې کې شتا کنه جلب جنب ممنوع دی حدیث کې شتا وتلقي الجلب مکروه تلقي الجلب چی تیل شي کاپلی ولا دل ټماټر خوشی کړي د ګاډي لارې کې وتر ورځي بازار ته نه پردي صحیح خانه شو کنه جلب کوي ځان تر شه جلب منفعت دفع مضرات نه سي یاري قواعد قاعده فقهيه لا تتروزي كالبوند نوخلي نه هاي بخرج ارمني نه خریټ کې وتا ایر کوچ خې دوړه کې جلب منفعت يجلب اليه ثمرات كل شيء مکی کې را میوه ملېږي یجلب الیه ثمرات كل شيء هر ځای نه ولا خدای پاک رکینش کوي یجلبو بدلیدو جلب اندین وروتله ده هلکه ډېر جالبي معنا خلک ځان ته رکینش کوي جاذبي منجذب تل شته نه صحیح شو نه دی کنه دا سړی په شان دي سړی ګرځي سره کینش کوي یو هغه اس خیلن چې شي په واس باندې سړی د سره سوري او بل رجلن د بل پیدل رواني چې یو پیدل رواني بل په شي واس رواني دا چې رکنج کوي خو روس وي تیسي دا خډر مصیبت وی کنه دوړه په یو رفتار بتلای شي سره کې نه د کتاب لیکلم د سي مشکل وی کنه زنه خبره پکې پیدل و بیا زنه پکې واس باندې سواری خپل وزن سره بي بیا صحیح ده کته څه زر زر لیکا ځان ته نخلص دا خو دی واسونه ته خبره شول کنه ا د نور رس خیر د ورور چلاوه دا ګرځیدا دا خو ډیره سسته ده کنه یری چې کو احتیاطي خبره پکې نه کو نو دی معنا دا شو چې کتاب دی خراب شو جلب الخيل جلب الرجل پکې نشي کول ډیر ګران کار دی رجل چې تل شي راجل دی کنه راجل چا تل شي پیدل کستل شي نه راجل زه خو پیدل رواني مد انا اتی کا راجل زدل پیدل رزما خانن سره سکوټر نشته خلک یې کنه قرآن کې شته پرجالن او رکبانا صحیح ده سورلې باندې زنه پیدل رجال رجل جمع یا کنه نه دې ذکر رجل جمع نه ده ها رجل جمع ده ټیک شو مطلب دا چې دې معنی ورکړي رجلا يرجل په خپوت للی تل شي کنه صحیح ده چې پیدل نه خیل واس تل شي خو مراد تنه شي ګړ سوار سړي دی شي خا کنه والخيل والبغال والخمير والحمير سيده نشه د شتا قرآن نو د دې چې دا ډېر ګران کار دی د سړی ګرځي لکه رکینشکای او جالب رجل یو پیدل کس یو وخیل بل سورلې کې دا چې رکینشکای مشکل کاری کنه وقلما سلم مکسار نو ډېر کرتی د سی کنه چې ډېر خبر یون کا سړی دا پتنی نه مخوزيږي مکسار چی صيغه ده مکسار اسم ظرف مکسار د مبالغه صيغه ده ها مبالغه ډېر خبرې کوونکی تل شي مکسار مزرا پوزنده ها کنه
اسمیالي ته ویل شي اسمیاله کبرا. حدیث کې ډېر خبرو تیر شي ډېر خبرلوسی انسان وقلم ډېر کرات یعنی ډېر کم قل خاصی قل شو کنه دا ما ورکیا سی بس میلاو کړ دی زید و شمره صحیح ده کنه ٹھیک ده د سلیمه کې چې سلیمه اسلام بچ کېدلی تل شي کنه ډېر کرات سړی د اپاتی ظاهره باطنه نه بچ کیږي ښا کنه ډېر کم بچ کیږي نه بچ کیږي ښا چې مکساره شي نه بیا خو یا نه بچ کیږي صحیح ده کنه چې په احتیاط سره غږیږي بیا به بچ شي سړی چې شي ډېر خبره شي نه دا ادب سره دي کې سړی نه خبرې ډېر رسي بیا کنه دي کې خو الفاظ وي کنه الفاظ ولا داو پیچ وي پکې صحیح ده نه دي د وجه نه سړی نه مبالغې پکې کېدل شي مخ ته ورسته کېدل شي مکسار کا سره سرونه راوتله ده کنه الهاکم التکاثر هغه کیا ډېروالي تل شي د دې کو نه ډېر خبره سړی مراد ده او اقیل له عثار یا داسې شي ډېر کم وي چې هغه غلطۍ معاف کړلی شي چې چاته د بده خبره وشوه تا طرف نه هغه ډېره کمه معاف کېږي یا به د لمر ټیم جواب درکوي که نه یا به څه ټیم بعد درکوي یا د سره ګوري په ټیم هر شه په ټیم کېږي او اقیل له اقاله له چې شتل شي معاف کولی تل شي عثار چې شتل شي الزلة غلطۍ تل شي عثر یعثر عثرا وعثرا غورځېدلې تل شي باب نصره سمیه کروما ټولو نه راځي صحیح ده که نه عثر علیه په یو شي باندې خبر شو داسې خلک انا عثرت علیه صحیح ده که نه فان عثر على انه مستحقا اسما که دې خبرې پته ولګېږي چې اوس ګناه کار کړی دی قرآن کې شته که نه عثر اندي تېل ښه دی چې فلما لم یسعف بالاقالة ولا اعفى عن المقالة کله چې هغه سړي زه معاف نه کړم د دې خبره نه چې نه ته به لیکي دا کار به کوې داسې مو ته ویلو چې ما کوه نه کوه هغه چې نه دا تا کوونی دی خو دې کله دا خبره نه پوره کړه او دا یې رتیل شي نه دا به کوي ولا عن المقال او د مقالې لیکلې نه زه نه پرېدولم نه له بیتو خپې پچې مې ولا پورته کړې اخر بیا صحیح ده که نه بیا به ناکامه نه په پچې ولا پورته کوې که نه سودتې چې نه دا کار به کوې فلما لم یسعف اسعف ایسې پیساب پوره کولی دیل شي ها که نه اسعاف چې شتل شي پوره کوانی تل شي صعب بحاجتي حاجت ولا فراق ها که نه اسعاف مدد کولی تل شي اسعاف امبولانس ولا اسعاف ای که نه صحیح ده امبولانس ولا اسعاف وتل شي اتوبیس ولا اسعاف وتل شي ولا اعفى عن المقاله اعفى یو بی پاچ تل شي مفکوال تل شي تجاوز ښه ګناه نه درګذر وکړي نه لبیت څه مې وکړل ځان مې ولا تبیدار وګرځولو عجبت تل شي ښه عجبت اجابه المطوع لبا یلبي تلبیه دی ولا هغه نحوه کې تاسو ویلي وو که نه چې لبي بالبابین دي په معنی ده لبا یلبي تلبیه لبیت دعوت خبره مې قبوله که اقتراح کم مطالبه ما قبول کړو تلبیه المطیع لکه یو فرمانبرداره کس د چا خبره څه منه کشان دی وبدلت په مطاوعته جهد المستطیع او دغه خبرې په پوره کولې منلې کې مې ده استطاعت کوونکي شان دی کوشش مې وکړو ښه که نه کوشش مې خرج کړو وبذلتو خرج مې کو انفقتو تیل شي خاص وربتو په مطاوعتي په موافقتي جهد المستطیع د مستطیع سړي شان دی قوت وانشأت على ما اعانيه من قریحة جامده او سره د دې نه چې طبیعت مې ډېر خراب و که نه برداشت کول مو همده شی ته دماغ مې لږ برابر په ځای نه سړي ستړی ستومان وي که نه او نور طبیعت یې خراب وي هموم وي چې سره د دې نه وانشأتو 50 مقامتا 50 مقام مې ولیکل دا اصل کې مفعول به دا ده که نه دا نور ولټ شی د اسې منځ کې خبرې دي تا والا کار مې وکړو سره د دې نه چې بېګا خپو کې تړلی شوی وم او شپې مې روټۍ نه وخوړلې بیا په خوا رالمه د له وزا مې راوسته وګوره وزا مې راستله د وزا چې شول مفعول به ش راوسته فعل فاعل همانځ کې خبرې داسې وه خیال اهمیت دپاره چې دا کار په اسانه نه دی شوی وانشأت مننې کتبتو ومې لیکو ښه که نه على ما اعانيه سره د دې نه چې ما برداشت کول چې شه من قریحة جامده طبیعت مې رغه شوی و راټول شوی و دماغ دې زړه دې څه راټول شي زړه مې رموټه شوی و قریحه چې تل شي طبیعت تل شي ښه که نه طبیعه چې طبیعت مې راټول شوی طبیعت چې راټول شي بیا خوند نه کوي که نه یو کارم خوند نه کوي یو لیک نه شي کولی و فطنة خامده او فهم زکا مې مړ شوي و فهم زکا کله کله سړي د ډیوا مړه وي دماغ له خبرې نه درځي دماغو ته سوچونه کوه پیر دغه ټکي مانه خوړله سبا راتله نه څه شي در باندې د غرمه وهلې یا لکه
کسی وي که نه د شی ته دې ته چی نه شي فتنه چش تیل شي دماغو تیل شي یو فتنه 30 سره وي که نه ورویت ناظبت او بل شدي چې طبیعت دې وچ وي ناظب چش تیل شي وچ تیل شي که نه رویه چش تیل شي روا یروي مړېدل تیل شي اوبو نه ځان څه موړ کړي دې ته ویل شي ښه که نه همداسې کې چش تیل شي فکر ته ویل شي ښه که نه فکر سوچ څه کوي چې فکر د علم ولا کوم فکر وي دا چې کله در وچ شي که نه د لختۍ دی چې وچ شي بیا خو علم در باندې بند شي که نه د الله طرف نه موږ ته باطني علوم راځي که نه طاقت وغیره دی هغه په ذریعې سره موږ ته علوم را منتقلېږي دماغو ته چې دا لختی مې وچ شوی و هغه به وجود بس لګیا ومه ښه که نه نو سره د دغو ټولو شیانو و هموم ناصبه غمونه راله ولاړو صحیح ده تیار دله څه ولاړې 50 مقامتا یعنی وانشاتو 50 مقامتا مع وجود هذه الاشياء صحیح داسې 50 مقامات مې ولیکل تحتی على جد القول وهزله چې هغه د خبرې پر اختیاو او په ټوکې باندې شامل دي جد القول چې تل شي سیریس خبرې کول صحیح ده سنجیدګي سره کومه خبره څه کوي جد القول تل شي هزل چې تل شي چې لږ پکې نخري او ټوکې کوي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ویلي دي حدیث کې کنه طلاق شولو اگر دو کې ټوکی نه چلېږي مثلا به رمغ نه وای دا ول کې یره د چی څه معنی ثلاث جدهن جدهن څه معنی درې شان دي کنه که ټوکو کې وای غورځي لکه طلاق شو پر اختیاو کې وای غورځي ټوکی نه چلېږي تل صحیح ده ورقیق اللفظ وجزله او دی ول الفاظ سدي دا زنه پکې نری نری دي زنه پکې ډبل الفاظ دي نری لفظونه خندول کې ډبل الفاظ خندول نه کوي موټي موټي لفظ لاړ شالته برې رډاکه اوس وګوره دا موټه لفظ جزل لفظ خوند نه کوي که نه کله کله نرمه خبره کې نری نری رقیق شي که نه رقیقې خبرې خال خندوي یا خوند کوي د زړه نرم کړي صحیح ده که نه خواږه خبرې ځکه ورته رقیق نه ویل شي څومره چې شی ډبال هغه کې به حسن کام وي دنیا کې دا ګوره ډبال شي نو خلیده مضبوط ډېر وي د کوم نری نری سي څه د پسته بستې جوړ کړي ورکې قسمه قسمه ډیکوریشن یې کړي که نه دي کې خو نری وله بیا کوي که نه شای کمزوری څومره زه د شیر و غیدان خصي دا بیا کمزوره ډېرې کوم شی ډبال بدرنګ صدرنګ دا ډېر مضبوط وي که نه نه دا شی ته ځکه دا په کوي ټیکټر ده اوس ښه مضبوط شی ده وګوره بدرنګ صدرنګ روغ د رکشا ده یا موټر سایکل د ډیکوریشن یې کله کله کوي که نه دروغ نیوه لګي بیا خاتم وي نه رقیق اللفظ یا پکې شته او ششته پکې جزیل اللفظ شته ښه که نه ټیک ده رقیق دی غلیظ شه دی ضد دی ټیک شوه جزل دی رقیق ضد دی بیا رقیق چې شتل شي ضعیف شي تیل شي ښه که نه الله دی اجر جزیل تعالی درکې خلک یې که نه دین رواتې دي و غرر البیان و درره دا داسې مقامات مې لیکلي دي پکې غادې ټولې ملغلرې دي و غرر البیان د بیان په سپینو سپینو شیانو باندې شامل دي غرتون جمع د غره د واس ولا د ټنډې کې سپینوالی څه دي ته ویلی شي غرر البیان منه واضح بیان ټنډې کې شی اول کتلی شي که نه خلکو مخ ته ګورې ډایرکټ شی کتلی شي دې ته غرر البیان ویل شي ښه که نه خو دې ته نشه مراد خیار البیان ښه بیان جید بیان صحیح ده مزیدار بیان شي دا خبرې هم پکې راوړي دي ښه که نه و درره درر درتون جمع دره چې شتل شي ملغلرې ته ویل شي چې ملغلر غونې خبرې دي و ملح الادب و نوادره او د ادب ولا نمکپاري پکې شته دي او نادرې خبرې شته ملح چې شتل شي ملح نه راوتلی ده که نه کوم شي کې څه مالګه لږه ځکه پکې میلاو کې مرچ میلاو کې نمکپاري ته نه جوړېږي خوند کوي که نه نمکپاري ځنه خبرې نمکپاري وي هغه خبرې بیا خوند کوي نه ستړېږي دې ته ملح الادب نه ویل شي ښه ملیخه هغې ښځې ته ویل شي څه شی خواږه برابر ملیحه ته نو ته ویل شي ملیح نادر جمع د نادر چې شتل شي هغه شیان چې ډېر سړی نه ګوري یاره دا شی خو ماله نادر ښکاري خلک یې که نه غریب هذا غریب اجنبي ته ویل شي ګوري ډېر نه که نه او غریب سړی ځکه څوک یې ډېر پرېدي نه ځای کې خلکو د بزبل شاندې لګي که نه ځکه ته غریب ویل شي نه غرایب الحدیث او حدیثونو ته ویل شي ډېر په معنی څوک نه پوهېږي ښه کتابونه دي په خپل نادرې خبرې پکې شته ملي خبرې شته الا ما سره دي نه نور ډېر پکې شیان دی وشحتها به من الآیات چې دغه مقامات ما ښایسته کړي دي په ایتونو سره کلام الهي ولا شان ما پکې راوړي دي توشیح چې شتل شي
ښایسته کول یې تیل شي. صحیح ده. توشیخ چیش تیل شي ښایسته کوم یې چې د جوړې باندې واړه واړه للونه څنګ ته څه لګي ښځې دي ته توشیخ نیل شي که نه داسې نور شیان رنګیزه یې ډیکوریشن تیل شي. ښایست ورکوي پکې جوړښت ته بربرایي. آیتونه دي پکې ومحاسن الکنایات بهترین ښکلي کنایات دي پکې. ورصعتها فیها او ما پکې جوړ کړي دي جړ دی نه رسع رسې ترسي چې تیل شي چې کله لخته جوړه کړي بابا ته هغه کې لغونې غمي پکې ولګوي که نه یا همدا شی دلته دې چې ولګولو بیټک ته رنګیزی پکې غمي ممي چې لګی شي شی مې شي دي تیل شي ترسي. صحیح ده. رسع اندي تیل شي. ښه مرصع کلام خبرو کې مالګه مرچ میلاو کې خوندور کې شی دي تیل شي. ښه که نه ورصعت فیها سواد سره دی. ورصعت فیها چې دي کې نور مې من جړ دی ہے اسم من الامثال العربیه عربي امثال متل سی متلونه دي پکې. واللطائف الادبیه ادبي لطایف دي پکې لطیفه نرمې خبرې دي شي دي خندي خندا ته دي رضی کې طبیعت کې دي خوشګوري راولي طبیعت ته چې کې خوشحاله کې طبیعت ته وسره چې چوش شي برابر شي ته لطیفه نیل شي که نه. ټیک شه. نو ډېر شیان مې پکې جمع کړي د کتاب څه دي سم د رسګلو او د میټیانو دکان څه وي چې هر شی پکې میلیږي خوندور شیانه دا شی ته ډېر مال پکې میلیږي. والاحاجي النحویه او نحوي غا پکې ورکې دي پهیلیه احاجي پېژندې شاعر کې ملیږي دا شاید دا تانګ شوه ده میټیانو ملیږي تانګ دا احاجي چې شتیل شي احاجي 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 احجیه جمع ده اغلوطي تیل شي اغلوطه چې تا پکې دماغ عزمیلی شي ښه که نه عقل ولا ګهرۍ پکې عزمیلی شي. صحیح ده که نه. بجارتو تیل شي پهیلي اډۍ چول چا باندې چک ول خبره چول وښیه ما ته وښیه چې ان النار فی الشتاء خیر من الله. اوس دې څه معنی ده النار فی الشتاء خیر من الله. ان زیدا کریم ان زیدا کریم ویلی نه کریم دی ویلو دا ویلی د شی ته کریمین همداسې نور ډېر مثالونه یې که نه هغه لیکئ ده یا درته وایي که نه څه ان من بر امسیام فی مسافر اوس دا څه دي داسې قسمه قسمه خبرې څه راوړي. وخیه گز بر طول کبي کلی کبي پول یو شی دی گز برابر دی کله ګل شي کله غوټۍ شي دا څه شی دی اوس پښتو کې دا معنی وځي که نه گز بر طول کبي کلی کبي پول. صحیح ده وي که نه وي دې ته حاج نیل شي ښه نحوي در باندې شي. والفتاوى اللغویه او لغوي فتواګانې پکې شته. فتوا خو پېژندې که نه فتاوه اصل کې فتا نه د لفظ راوتی دی مضبوط سړي تیل شي ځوانه کس څه وي او فتوا مفتي هغې کس تیل شي چې طاقت پکې ورکوي علمي طاقت ځکه فتوا یې ورکولی شي. فتوا کې خو طاقت وي که نه تقوا ځان ساتلی تیل شي فتوا به چې تیل شي قوت تیل شي که نه هر سړی به نه کوي فتوا کار. اللغویه چې تیل شي چې لغت طرف ته منصوب وي ښه لهجې طرف ته محفوظ وي همده شی ته پکې آواز وغیره ورکېدي تیل شي. والرسائل المبتکره ما پکې رسالې م لیکلې رساله چاته څو لیکي چوټی میسج تیل شي انا ارسل الیک رساله یو پیغام دله لیږم. المبتکره معنی مزیدار ابتکار چې تیل شي ایجاد اختراع تیل شي. صحیح ده. والخطب المحبره او خطبې دي پکې خطب دي خطبې جمع ده که نه تقریر سپیچ کنورسیشن ډایلاګ وغیره دغو شیانو تیل شي خطبه. صحیح ده. خطیب ته ځکه ویل شي چې خطبې ورکوي که نه. المحبره المزینه تخبیر چې تیل شي شي ښایسته کول حبره یا حبر الشیء زینه ووشاه توشیه کول شي ښایسته کول. والمواعظ المبکیه او داسې نصیحتونه په ورکې دي مواعظ موعظه جمع ده که نصیحت تیل شي. وجادلهم بالموعظة الحسنه قرآن کې شته که نه المبکیه چې ژړونکي نصیحتونه پکې شته. والاضاحیک الملهیه او داسې خنداګانې دي پکې اضاحیک وسحوکه جمع ده چې تیل شي هغه شی چې تا وخندوي ښه که نه. الملهیه چې لږ دې چکي په طبیعت کې راولي الها خو غافل کوونې تیل شي داسې خنداګانې پکې لږ دې غافل وګرځي غافل معنی څه دلته چې طبیعت دې ورسره پرېښ شي ښه که نه. دې دپاره مې پکې لږ شیان څه کړي دي مس کړي دي. مما سره د دې نه املیت جمیعه دا ټول شیان ما املا کړي دي. املا چاته څه کې چې تی لیکه علی لسان ابي زید السروجي او زید سروجي صاحب ته مې دا شیان څه کړي دي املا کړي دي.
بس هغه به څه کول لیکل وي لکه ته یو شی یایې که نه څوک یې درنه لیکي دي ته املا نیل شي ښه که نه املا علی الکاتب املیت الکتابه داسې یایل شي املیتو ښه که نه یا ورکې راوړي یا امللتو یایل شي ښه ټیک شوه که نه واسندت روایت الى الحارث بن حمام البصري خو د دې والا روایت چې کوم دی ما چاته منسوب کړی دی حارث بن حمام مصري صاحب ته ټیک شوه